انسان چې کله په دې قبر کې کېښودی شي که نه نو د دې انسان د دې بدن باندې مختلف ادوار راځي. ٹھیک شوه؟ مختلف ادوار پر او هغه ادوار دایي چې ړومبې علما کرام ذکر کوي چې د دې انسان د بدن د ټولو نه اول چې په ده کې کوم بدلون راځي که نه هغه دی چې د دې انسان دا چې کوم ګیډه ده دا کولو شي دا اوچویږي. صحیح شوه؟ بیا رو رو چې کمدن هغه د دې انسان د بدن نه رو رو دا سترګې بیا چې کمدن هغه دا سرمن بیا رو رو تېنه چې کمدن هغه دا تقریبا 90 دن چې تیریږي که نه نو د دې انسان د بدن نه دا غوښه مکمل لرې شوي بس اډوکو ډانچه پاتې بیا ښه د اډوکو ډانچه پاتې چې کله کال پې تیر شي که نه نو بیا د اډوکي هم د یو بل نه رو رو چې کمدن هغه جدا کېدل شروع شي. ٹھیک شوه؟ بیا علما ذکر کوي تقریبا تر 3 کاله پورې د دې انسان دا اډوکي چې که نه دا باقي وي خو چې کله 3 کاله پې تیر شي بیا د دې انسان دا اډوکي هم ورو ورو چې کمدن هغه ختمېدل شروع شي. ښه پوهېږئ تاسو؟ نو هغه انسان چې په کومه ځوانۍ په کوم حسن په کوم بدن په کوم طاقت باندې دی نازېږي بس هغه صحیح هغه چې کمدن هغه تقریبا چې په 3 میاشتو کې دننه هر څه ختمي صرف د اډوکو ډانچه پاتې بیا ښه صحیح شوه؟ نو د دې انسان هغه تمام کیفیات هغه تمام حالات هغه په دې قبر کې چې په ده باندې راځي نو د دقې قبر نه به الله تعالی د قیامت پرست دوباره راوچتوي ښه او داسې به یې راوچتوي. علما کرام ذکر کوي د قیامت پرست چې اول د ټولو نه مخکې د خپل قبر نه چې راپاسي نو دا به حضور علیه الصلاة والسلام د خپل روضې مبارکې نه راپاسي. حضور فرمایي وایي زما جبریل امین به راشي زما د روضې سر ته به چې کمدن هغه ودرېږي او یې څه به اول به زه چې کمدن هغه به د خپل سر مبارک نه به خاورې څنډم او د خپلې روضې نه به راوچت شم. بیا به حضرت ابوبکر حضرت عمر او بیا حضرت بلال صاحب چې کمدن هغه به وي زموږ د خپو نه راپاسي. حضرت عیسی علیه السلام وی د 4 کسانو دا قافله به روانوي چاته میدان محشر ته. پوهېږئ تاسو؟ الله تعالی وایي کما بدأنا اول خلق چې څنګه مې اول انسان ته وجود ورکړی دی که نه دقسې به دوباره چې کمدن هغه ورته وجود ورکوم. ښه اول پیدایش څه سره د دې انسان د پیدایش اړو څه تصور هم نه وي که نه د داسې بېکاره اوبو نه او یا د انسان د مور په ګېډه کې دننه چې په دک باندې کوم مراحل لري نو هغه مور ته هم پته نه لګي چې دننه څنګه چل دی. ښه پلار ته هم پته نه لګي بس د الله قدرت دی چې په کم کیفیت باندې هغه ته شکل ورکوي چې په کم کیفیت باندې هغه له نشونما کوي چې په کم کیفیت باندې د هغه د بدن اعضا جوړیږي چې په کم کیفیت باندې د هغه د بدن ته غذا میلاویږي دغه تمام مراحل دا د الله په علم کې. بالکل او د حضور علیه الصلاة والسلام په روزه کې د یو قبر ځای خالی پروت دی هغې کې به حضرت علما کرام ذکر کوي حضور علیه الصلاة والسلام چې کومه روزه مبارکه ده ورسره حضرت ابوبکر دی چې د حضرت ابوبکر سر چې کمدن هغه دا د حضور علیه الصلاة والسلام سینې ته بالکل مخامخ راځي. بیا د هغې نه وروستو حضرت عمر دی د حضرت عمر سر چې کمدن هغه دا د حضرت ابوبکر سینې ته بالکل مخامخ راځي. د قبر یو ځای پکې خالی دی. ٹھیک شوه؟ هغه د هلته به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دفن کیږي. ښه حضرت عیسی علما کرام ذکر کوي د ام المؤمنین د حضرت عایشې صدیقی رضی الله تعالی عنها چې کوم دی که نه د هغې په حجره کې حضور علیه الصلاة والسلام آرام فرما دی. پوهېږئ تاسو؟ اوس دغه مقام کې به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دفن کیږي. ٹھیک شوه؟ ښه